چې بچی هم سار راپاسي د خپل رزق په طلب کې مقناطیسي تار پورې تړلي هغه په نالو په کوڅو کې هغه راکاږي هغه سکریپ راغونډوي هغه بچی سوال نه کوي هغه بچی محنت کوي هغه مزدوري کوي هغه د دې شیزونو عادت دی د کاروبار عادت دی هغه له مونږ سوچ ورکړی فکر مو ورکړی دی ولا خو زه د خپلو خلکو له وایم چې حب الوطن جز الایمان د وطن مینه د ایمان جز دی زما د کلمې خاوندان زما حکومت هغوی له مې دا خواست دی چې ټیک ته که چېرې زما د وطن د قانون مطابق دی دلته ایلیګل وي نو دوی ته باقاعده پاسپورټونه ویزې هغه وله ایشو کې راضي دي په قانوني طریقې سره هغه دې وي خو که چېرې دی داسې تاسو وایئ چې اوس لیه ګرځي نو چې لیه ګرځېده خو تاسو اجازت ورکړی وکړه بل چا خو نه ورکړی چې نن مو سره کوم سلوک کوو دا به مو له مخکې نه ویلي چې تاسو راغونډ شئ نو مونږ دا وایو چې په تلو کې چې کله 15 کاله دی زمونږ په سینه باندې وو او زمونږ لکه د روڼو په شانتې وخت تېر شه نو زما خویندې که ځي زما بچی که ځي بچي مې ځي نو ټول د لاس ګوتې یو شانتې نه په مونږ کې هم خو خراب شته په دوی کې به هم وي نو ډېر په عزت او په احترام سره رخصت کړئ زه په خپل کلي کې په KPK کې هرې ګلې د هرې کوڅې وګړو له دا وایم که ستاسو په کیمپونو کې وي که ستاسو په کرایې په کورونو کې وي که چېرې ځي ډېر په عزت سره رخصت دی خیر دی چې دا 15 کاله دړه په سر باندې وساته نو کنځل دې د لوګي د نیکۍ په بدل کې خو تاسو وله بدرنګه خبره مه کوئ